بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا صدق الله العظيم. جمعتنا مساجد دا الله کورونه دي، د بیت الله شاخونه دي، لہذا د الله د کور آداب او رعایت دا ساتل پکار دي. شاهي دربار دی، شاهي دربار ته چې راځي نو ډېر په ادب او په احترام سره راتلل پکار دي. لہذا د مسجد او د جماعت یو څو آداب درته ذکر کوم. د ټولو ناول یو مسلمان چې راځي جماعت ته عاجزۍ سره انکسارۍ سره را روان شي، جماعت تراشي مسنون دعا وي، په خیخ په باندې رادن نشي، السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته وي. که په جماعت کې کسان ذکر او اذکار کې مشغول نه وي، نوافلو کې مشغول نه وي، نو سلام پې اچولی شي او پکار دي چې واچي پې. او که په جماعت کې څوک نه دی، جماعت ته راغی او جماعت کې هېڅوک نشته، نو بیا به وایي چې السلام علینا وعلی عباد الله الصالحین. بل چې کله جماعت ته راننوځي نو پکار دا ده چې 2 رکعاته تحیت المسجد وکړي، د جماعت ته د راتلو شکرانه وکړي چې یا الله شکر دې ماله د توفیق راکړه چې زه دې جماعت ته او خپل کور ته راوستم، په شرط د دې چې مکروه وخت نه یا جمع ته ټیم لږ پاتې نه. بل جماعت کې خرید و فروخت اغستل خرڅول دا ناروا دي. دکرنګې جماعت ته وسله راوړل او هغه ښکاره کول دا ناروا دي. وسله دې راوړله او هغه دې ښکاره کړله، یو سړی څه مسله یي ورته وسله ورسره یي، د دشمن یره یي ورسره، خو وسله پټه ساتي، نو بیا خیر ده، تماچه ده په بړی والې ده بس ټیک ده. خو ښکاره کېښودل، مخامخ کېښودل دا د جماعت د آدابو خلاف دي. دکرنګې په جماعت کې د رک شوي څیز اعلان کول دا د جماعت د آدابو خلاف دي. جماعت کې به د رک شوي څیزونو اعلانونه نه کوې. بل په جماعت کې به په اوچت آواز باندې خبرې نه کوې، دا د الله کور دی، په دې کې به په پست آواز او په ښکته آواز باندې خبرې کې د شاهي دربار به ډېر خیال او لحاظ ساتي. بل په جماعت کې د ناستې په ځای باندې به چا سره جګړه نه کوي چې دا زما ځای دی، دې کې زه لمونځ کوم، ځان له جدا ځای میرل او مختص کول دا د جماعت د آدابو خلاف دي. بل که صف کې مخکینی صف بند شوي وي نو د خلکو په منځ کې ورتلل او ځان ورننه باسل دا د جماعت د آدابو خلاف دي، د مجلس د آدابو هم خلاف دي، او د مسلمان د عزت او د مسلمان هم خیال ساتل پکار دي. مسلمانان تنګول او پریشانه کول نه دي پکار. دکرنګې جماعت کې مونځ کېږي، یو کس مونځ کوي نو خیال به کوي چې د مونځګزار مخې ته تیر نشي، د ګوتو نه ټکونه وباسل او دکرنګې د بدن نورو اندامونو سره لوبې کول دا د آدابو خلاف دي. دکرنګې د جماعت د صفایۍ به خیال ساتي، په جماعت کې خراش کې غورځول، په جماعت کې چې کوم دی پوزه سوڼول، په جماعت کې نسوار وغیره یا نوره ګندګي پیلاول دا د جماعت د آدابو خلاف دي. او دکرنګې جماعت ته ماشومان یا لیونی راوستل دا د جماعت د آدابو خلاف دي. جماعت ته به ماشومان هم نه راولئ او جماعت ته به لیوني هم نه پرېږدئ. او دکرنګې د جماعت په آدابو کې دا هم لیکي چې د جماعت آداب او خیال ساته او په جماعت کې کثرت ذکر کوه، چې په مسجد کې ستا څونه وخت تېرېږي چې هغه د الله جل شانه د کلام تلاوت یا د الله جل شانه په ذکر کې په درود شریف وغیرہ کې تیر شي.